اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نعیم مخلص یم او زما تعلق د شوبز سره دی. نو څنګه چې تاسو معلومه ده شوبز کې بیا هر سره راځي، پاکستان ټلویزیون، نور چې زمونږ کې پرایویټ چینل دي، ریډیو پاکستان هم پکې راځي. د ټولو باندې سره د سټیجه مونږ کار کوو، مونږ لګیا یو تر نن ساعته پورې. تقریبا ما په خپله 25 کاله کار وکړو. د 1992 نه یعنی 1992 نه زه پاکستان ټلویزیون ته ځم راځم. څنګه چې تاسو پته نن سبا کرایسس دی، حالات ټیک نه دي د پاکستان ټلویزیون هم. زمونږ چې څومره فنکاران دي، بیا خاص کر د پښتو اداکاران، د پښتو هنرمندان، سندرغاړي، شاعران څومره چې دي، هغه نن سبا ټول په کور باندې ناست دي. حالات انتهایی خراب دي. بیا پکې د کرونا دا مسله رااله، هغې سره ټول خلک بیا که د چا روزګار هم وو هغې هم کېناستل په کور باندې. په دغه دوران کې چې کله د کرونا دا مسله شروع شوه، دا وبا راغله، دغه دوران کې الله دې ورسره ښه وکړي، ملک ریاض صاحب څوک چې د بحری ټاون مالک دی په اسلام آباد کې، چېرته به دا اواز د هغې غوږونو ته چا رسولی، د هغې هم ډېره زیاته مننه کوم. ملک ریاض صاحب چې کوم دی نو هغه بالکل په دغه خبره باندې لبیک وکړو. هغه 50 لک روپۍ زمونږ د پښتونخوا د آرټسټانو دپاره، د هنرمندانو دپاره چې په دې کې شاعران هم دي، په دې کې سندرغاړي هم دي، په دې کې اکټران هم دي، څومره چې د شوبز سره ریلیټډ خلک دي، هغې دپاره هغه پیسې راولېږلې 50 لک روپۍ پر هیډ چې کوم دی نو 50 روپۍ هغې ته چې یو کس ته ورکوي، هر څومره کسان ته چې ورسېږي، یا شل زره. بهرحال هغه پیسې چې کومې چاته راغلې، چاته میلاو شوې، د چا په ترو باندې میلاو شوې، د هغه نوم دی خالد خټک، چې زمونږ د پاکستان ټلویزیون یو آرټسټ دی او نن سبا هم کار کوي، مخکې هم کارونه کړي، اردو، پښتو، زیاته کار یې په هندکو کې کړی دی. دغه پیسې چې کوم دی د خالد خټک په لاس باندې راغلی. خالد خټک چې کوم دی یو لیسټ لیکلی و او دی ملک ریاض صاحب ته لیکلی و. هغه لیسټ زما سره اوس هم په دې موبایل کې پروت دی، زما خیال دی زما د ملګرو سره هم پروت دی او هر یو آرټسټ سره شته دی. هغه لیسټ کې که تاسو وکتل، سوا د 10 یا 12 اداکارانو نه علاوه چې کوم زمونږ د پی ټي وي سینیر اداکاران دي، یو څو پکې شته چې پکې کې وریداد صاحب دی، سمینا سحر ده، داسې پکې نور هم ملګري شته دی. دغه کسانو نه علاوه نور یو کس نه په دې کې اکټر دی، نه پکې څوک شاعر شته، نه پکې څوک سندرغاړی شته دی. او تاسو بالکل هغه لیست په موږ تاسو ته انشاءالله شو کو. که کم یو سړی وي چې یاره دې سړي په دې ټلویزیون باندې یا چېرته په سټیج یا چېرته په پرایویټ چینل باندې چېرته یو ایکسټرا کرکټر هم کړی دی، نو د هغې به موږ چې تاسو څه وایي موږ د هغې ته تیار یو، هغې سزا ته. نو دغه خلکو لا کوم چې د هغه د لنګوټیان یارانو هغه پیسې چې کوم دی هغه رالې او د هغوی په هغې باندې تقسیم شوې، د اداکارانو دپاره رالې، د دې شوبز د خلکو دپاره رالې او پیسې لاړې بل طرف ته. اوس چې کوم دی دغه خالد خټک چې کوم دی، کوم چې دا مین غل دی، چاته چې دا پیسې میلاو شوي، هغه زموږ بعضې هنرمندانو ته اوس ټلیفونونه کوي چې کله موږ په دې میډیا باندې راګیر کړو چې بھئی دا خو د اداکارانو پیسې، دا خو د خلک ټول په کور ناست دي، نو په کار دی چې دا پیسې د خلکو ته میلاو شوی. مطلب دا زما د 400 سینیر اداکاران دي، دا جهانګیر عادل صاحب دی، دا سراج اکبر لالا دی، داسې نور هم ډېر زیات اکټران دي، زموږ میراغوس لالا دی زموږ دلته په اشنغر کې. نو په کار دی چې دې خلکو ته دا څیز میلاو شوی. هغه پیسې چې څنګه به مخکې وو چې هغه رالي، یو والله اعلم چاته میلاو شو چاته نه شو، هغه لیست موږ سره پرته، هم درته خیر دی وښایو انشاءالله. نو موږ دغه مطالبه کوو د ملک ریاض صاحب نه چې بھئی تاسو مهرباني وکړئ د خپلو پیسو تپوس وکړئ، دا سړی راوغواړئ، دی کېنوئ، دته ووایئ چې تا دا پیسې څه کړئ او دا دې چاته ورکړئ، دا لیست ماته وښایه، دغه کسان ماته وښایه، د دې تصویرونه ماته شو که کوم سړی وي چې دا سړی اداکار دی، دا د ټلویزیون اکټر دی، دا د ریډیو دی، نو بیا چې تاسو څه وایئ موږ تابعدار یو. بله خبره ده چې موږ دا نه وایو چې یاره دا د هندکو اکټران دي او دا پښتانه دي. که د هندکو اکټران هم زموږ د پاکستان ټلویزیون دپاره کار کوي، هغې هم یو کمیونټي ده، د هغې خپل یو سیسټم دی، د هغې خپله ژبه ده، هغې خلکو هم ډېر کار کړی دی، سینیر اکټران دي پکې، ناصر سید غونډه کې رایټرز دي په هغې کې، په هغې کې چې کوم دی نو نور هم ډېر ښه خلک دي، اداکاران دي پکې، زموږ بشر صاحب غونډه کې سړی، دلته همایون هما صاحب غونډه کې سړی، دا خو د دې خلکو هم حق و که نه، دا خواران هم دا په کور باندې ناست، څومره غټ اکټران او څومره غټ رایټر زموږ سره دي. نو موږ په دې نه وایو چې یاره موږ زموږ د هندکو د اداکارانو یا د پښتنو خپل منځ کې جګړه جوړه شي یا د خپل منځ کې نالګي راشي، چېرې هم نه، دا زموږ د ټولو شریک ټلویزیون دی، زموږ ټولو شریک کار دی، دا به کوو، هغه مو هنرمندان دي. خو زه چې په هغې کې
که ملاو شوی نو په کار ده چې خو اکټرانو ته ملاو شوی چېرته اداکارانو ته ملاو شوی چېرته سندرغاړو ته دا پیسې ملاو شوی نو دغه چل دی چې دا پیسې هغه خلکو ته ملاو شوي چې هغې شوبې سره تعلق نشته دی نو زما خو دغه مطالبه ده او زه به انشاءالله د اواز نن مې د پریس کانفرنس چې کوم دی دا کوو مې بي چې زموږ د اواز ډېرو زیاتو خلکو ته ورسي لکونو خلکو ته د کیمرې په سترګه باندې او دغه مې مطالبه ده چې دې سړي سره دی د دنه تپوس وکړی شي او حق چې کوم دی حق د حقدار ته میلاو شي او په دې کې زه خپل اداکارانو هم ګرم ګڼم اسماعیل شهید صاحب زما ډېر سینیر اداکار دی زموږ د 400 سره تعلق دی طارق جمال صاحب د روحاني په کرکټر چې به کوو څومره سینیر اداکار دی زما د 400 دی زما د اشنغر دی دغه شان علمزی مجاهد چې هر څنګه د امریکا کې د خدا غزا نسنه ساواز چت کړه موږ سره کله کله کانټیکټ کوي چې به زه سره ولاړم نو سید رحمان شینو ماما دی سید سردار بچا صاحب دی د خلکو له پکار دي زه خو هم چې زه تاسو خو ماړی تاسو خو په کور ناستې خو چې کلم زما د جونیئر آرټسټانو زما د کمزورو د غریبانو آرټسټانو که د پنشترحال کې د پیسو خبر راغلی د 150 روپۍ پر منث د میاشتې چې 150 روپۍ د هنرمندانو له ورکولي هغه پیسې چې کله په موږ باندې بندې شو د غریبانو آرټسټانو منډه والي نه سردار باچا راغلی نه سید رحمان شینو راغلی نه اسماعیل شاهد راغلی نه طارق جمال راغلی نه چې کوم دی نو بل راغلی نه اسف خان صاحب د الله ژوندی لري ابد الله اور نه راته هغه په ګره سره منډه ترړوالي بالکل اپریشیټ کوي نو که فرض کړه دغه ملګری زمونږ نه مخکې شي او موږ ورپسې نو زمونږ دا خبره به ځای هم نیسي او دا به زمونږ خبره به مضبوطه وي او خلک به یقین هم کوي چې اویره دا سړی چې کوم ټول ملګري سره ولاړ دي نو زما یقین دی چې کله زمونږ د پریس کانفرنس وشي او دا روان دی ان شاء الله او دا د خلکو ته ورسي زمونږ د سینیر اداکارانو ته او دا پیسې کله منظور شي نو قسم دې هم دا اکټران بیا زمونږ نه مخکې په لاین کې ولاړ دي که څوک حقدار دی او کني خو دوی زمونږ نه مخکې ولاړي موږ ته بیا څوک دام نه وي چې لکه تلګرام مخکې شه دې ځای کې ودرېږه که نه نو په کار دی چې دا موږ سره ټول ملګري دا اواز او دی ټولو اواز دی خو فرنټ ته نه راځي یاره لکه به دا وایي چې په ما به د پی ټي وي دروازه بنده شي په ما به د پرایویټ چینلې بندې شي څوک به مې ډرامه کې نالي موږ د دې خبرې پروا نه کوو خدای مې 50 زره د لوګي مړ کړي زه به خپله خبره کوم نه دا پیسې اخلم د دې کیمرې په سترګه باندې راته چې نه اخلم او ضرورت مې شته خو دې ته لاس نه نیسم کم از کم دې ته لاس بالکل نه نیسم دا دغه غریبانو حق دی دا سراج اکبر لاله را سره ناست دی په 50 زره کې ته 2000 روپۍ ملاو شوي دي ولې 2000 روپۍ ملاو شي په کار دی چې 50 روپۍ ملاو شي چې روجه په تیر کې اختر په تیر کې بل اختر را روان دي د بچی دي د کور والا وفات شوي دي د ډیر کرایسس کې دی دا چې زمونږ په سونو اکټران نور دي مریخیل الله دي دا څومره غریبانان آرټسټان دي نعیم جان صاحب وفات شوی دی په غربت کې وفات شوی دغه وړ نن سبا په نوخار کې ناست دي قسم دې که د رزق درکې لګي په کار دی چې دغه کور ولته 50 روپۍ ملاو شوی زمونږ د مردان ډېر سینیر اداکار سلويخ کال هغه د فن خدمت وکړو ریاض اختر صاحب هغه وفات شوی دی دغه نونه دی په کور کې دغه ښځه ده په کور کې یو سړي دا تپوس نه کوي چې د بچي به د روژه څنګه تېري د اختر به څنګه چې ته جامې ما بالي سپلۍ پیزار بالي نو په کار ده چې دغه خلکو ته دا پیسې میلاو شوی نه چې نامي ګرامي او څه د کوم ملګري د هغې ته میلاو شي زه جهانګیر عادل د 400 اوسیدونکي د پی ټي وي ای وي ټي خیبر سټیج ریډیو تیټر اداکار ملګرو څنګه چې زمونږ ورور نعیم مخلص صاحب دا خبره وکړه همدغسې ګیله او همدغسې خبره زمام ده ځکه چې دا پیسې راغلې وې د آرټسټانو دپاره نه چې د دغه خلکو دپاره کم چې د خالد خټک په دغه خلکو تقسیم کړي دي دغه کې د 18 نه علاوه یوم آرټیست نشته نوشابي بي اغشتي دي بالکل دا دغه حق دی ذوالفقار قریشي اغشتي دي دا دغه حق دی د هغه وایي په اغشتي نورجان بیگم هغه حق دی خو زمونږ په ټي وي کې یو داسې سړي هم اغشتي دي چې هغه د کیمرې مخې ته اړو چېرته راغلی نه دی هغه به دغه سره زمونږ پروډیوسرانو سره اسسټني کوله هغه هم پکې اغشتي دي نو چې هغه اغشتي نو پکار دي چې بیا زمونږ یو بل اسسټنټ دی چې هغه ټول عمر د آرټسټانو سره منډې والي دي او د ټولو پروډیوسرانو له منډې والي چې د هغه نوم زردلي دی پکار دي چې ته هغه له ورکې نو بیا زردلي له هم ورکه ملګرو همدقسې چې دی نو دا پیسې د تقسیم کړي دي د چاچا ماما دپاره او دوی ورله اوس دا دغه ورکوي چې دا د انکو آرټسټان دي او دا د پښتو آرټسټان دي زمونږ د انکو او د پښتو آرټسټانو خبره نه ده
زمونږ د حق خبره ده او د دغه حق خبره ده دې کې د انکو د آرټسټانو هم حق دی، دې کې د پښتو د آرټسټانو هم حق دی، دې کې د پښتو د لیکوالو هم حق دی، دې کې د انکو د لیکوالو هم حق دی، دې کې د پښتو د شاعرانو هم حق دی، دې کې د انکو د شاعرانو هم حق دی، دې کې د پښتو د سندرغاړو هم حق دی، دې کې د انکو د سندرغاړو هم حق دی. ما ته د خالد خټک ووایي چې د کم یو سندرغاړي د انکو هغې له ورکړي دي یا کم اداکار له ورکړي دي، خو دغه له نه دي ورکړی، شاعر له نه دي ورکړی. لکه دغه مخلص صاحب خو یو دوه درې نومونه واخیستل، خو زمونږ یو ډېر غټ لیکوال د انکو نظیر بټي صاحب چې هغه د پښتو فلمونه هم لیکلي دي او هغه د اردو ډرامې هم لیکلي دي او خصوصا بیا د انکو ډرامې ډېرې لیکلي دي، ډېر په کرایسس کې دی. تا نظیر بټي صاحب لار ورکړي دي او خو هم د انکو دی که نه دي ورکړی. زما دا مطالبه ده د اعلی عدلیې نه، د های کورټ د جج نه، د نیب والا نم او د ملک ریاض صاحب نم چې پوره تحقیقات تیو شي او خالد خټک سره د پوره حساب وشي. او دویمه مطالبه مې دا ده د پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر د جی ایم نه د پی ایم نه چې خالد خټک ته باندې د تاحیات پابندي ولګي، ځکه چې د هغې آرټسټانو حق والي دی کم چې نن په کټ پراته دي. لکه زمونږ ملګري سراج اکبر، نه خبره کوم سراج اکبر صاحب دی چې دی نو 2000 روپۍ ورکړي دي او پرون یې ورته رنګ کړی دی چې زه به نور هم درلېږم، یا لکه تا سره نورې پیسې شته چې ته به دله نورې راولېږې. نو دغه حال دی وروره. لکه زمونږ زه په کټ چې کوم پراته دي نو هغې کې زمونږ ملګری دی عزیز حسین ډېر بیمار دی، وسره مریخي سردار مریخي دا د هغه حق دی، وسره د خیال محمد لالا حق دی، وسره د سید ممتاز علی شاه باچا حق دی، ځکه چې هغه په کټ پروت دی. د هغه پیسې راغشتې دي هغې آرټسټانو. او زه دا هم ورته وایم چې وروره دا کومو آرټسټان د 208 کسانو نه علاوه نورې پیسې چې تا چاله ورکړي دي ته به ما ته وښیې چې د په کم یو سیریل کې کار کړی دی یا په څومره سیریلونو کې کار کړی دی یا کم یو ساټډ پلی کې کار کړی دی او داسې کار یې کړی دی چې هغه مشهور دی. که نه وي نو بیا مهرباني وکړئ د های کورټ د جج نم زه دا مطالبه کوم، زه دا د نیب والا نم مطالبه کوم او زه دا د ملک ریاض صاحب نم مطالبه کوم چې خالد خټک سره دی پوره حساب کتاب وشي او دغه پیسې دی واغشتې شي او د پاکستان ټلویزیون د جیم او د پی ایم نه د لیست واغشتې شي چې کم حقدار دي او هغې له دې ورکړي شي. بس دغه زمونږ مطالبې دي، زمونږ نورې څه مطالبې نشته. او بله مطالبه مې دا ده د خیبر پښتونخوا د حکومت نه، څنګه چې پرون بله ورځ د پنجاب حکومت د 3000 آرټسټانو دپاره اعلان وکړ د 15000 نه واله تر د 20000 پورې د دې وبا په شکل کې چې کم ناستي ملګري زمونږ. نو زما د خیبر پښتونخوا د حکومت نه هم دا مطالبه ده چې دوی د زر تر زره د خیبر پښتونخوا د آرټسټانو دپاره که هغه د انکو آرټسټان دي او که هغه د پښتو آرټسټان دي او که هغه چتراجي زبان وي او هغه که ډیایي خاني زبان وي، خو دوی له د هم دغسې پیکیج ورکړي څنګه چې د پنجاب حکومت ورکړه. مخکې یو صوبایي حکومت د کارتي آرټسټونه ماهانه سره 30000 روپۍ مقرر کړي. دغه واجب ضروري چې دغه مستحق کسانو ته ملو شوي او داسې ځای تر کومه پورې جاري وکړي او بیا کله دا بند کړي او ولې بند کړي. اصل کې خبره دا ده چې دا یو ځل کله چې زمونږ د پرویز خټک صاحب وزیر اعلی و نو هغه اعلان وکړو، نو هغه 8 میاشتې دغه پیسې ورکړې 30,000 500 کسانو. هغې کې آرټسټان یوازې نو، هغې کې شاعران مو، هغې کې ادیبان مو، هغې کې میوزیشن مو او هغې کې آرټسټان مو. نو دا 500 کسانو او دا 8 میاشتې هغې ورکړې. بیا هغه حکومت هغه وخت کې ختم شو، خو هغه وخت کې بیا اعلان شوی و د نورو لپاره. نو دا بیا شروع شو کله چې حکومت ختم شو او بیا د بل حکومت راغی کله چې محمود خان صاحب وزیر اعلی شو. نو هغې بیا شروع کړې چې هغې شروع کړې نو هغې 2 میاشتې ورکړې بیا بند شوې. بیا هغې کې د آرټسټان را پاسېدلو او لاړل په های کورټ ته لاړلو او هلته کې هغې خپل کیس واچوه او د های کورټ 8 میاشتې تقریبا چلېدلو دغه کیس زمونږ او د های کورټ جج صاحب چې دی نو دا اډر وکړه چې دا د دې حق دی او دا دی له اوس دا چیکونه په یو ځای ورکړي. نو بیا د 7 میاشتو مونږ له په یو ځای راکړل، هغه د 9 میاشتې دې ځل د هغه 8 میاشتې او دې ځل د 9 میاشتو وي.
نو دا نه هم میاشتو پیسې مو واغشتې د هغې نه وروسته دا بیا بند شوي دي بیا زمونږ چا تپوس نه دی کړی دی حکومت به مونږ له 30,000 روپۍ راکولې او کم از کم بند به دا به هم د 2 کالو نه او د 2 کالو بعد دی حکومت چې راغلی دی نو دغه چې موږ له په یو ځای د 2 میاشتو راکړی دی هغه بند تقریبا د 2 کالو 2 نیم چې بس هغه بند دي خوږو مرګرو دوستانو زما د مرګرو چې څه خبرې وکړې بس هغه صحیح کړې دي او ټیکې کړې دي خالد خټک ماته رینګو کو ته پیسې والا مال 2000 روپۍ راکړي خو ما دونه اوریدلو چې خالد خټک نور لا 50,000 روپۍ ورکړي دي دغه سره زما څه کار نشته چې هر چا 50 دي د چا 2000 دي د چا دا کې مې څه کار نشته خو ما پسې بل ورځ بیا رینګو کو وای چې 120 فنکاران پاتې دي 120 فنکارانو کې د 400 فنکاران دي هغه کې نه مخلص دی هغه کې جهانگیر عادل دی پلی کریم دی عزیر شیرپاو دی زیما دا ټول پاتې دي دا پدې لینډ په نمبر باندې زور کوم ولدا پیسې دا سه پدې 120 فنکارانو کې بلبل دی د بلبل چکم هغه خپل پارټي دا هغه له عمر کوم نو خدای عالم دی ول عالم چې ورکیا نه ورکی دغه سره زما څه کار نشته خو مال خپل ځاني 2000 راکړي دی ویلي دي چې زنورم در کوم او د 400 فنکارانو لمر کوم نو زه امید ساتم خدای دې خالد خټک لا دغه ورکی زما دي فنکارانو لره کی او بس تمه وتلم تمه د الله نه پکار دي انسان نه خود زموږ د فنکارانو په سر باندې پیسې اغشتي دي امید ساتم چې خالد خټک به دا پیسې او د فنکارانو مریخیلا حقدارانو لا دا پیسې ورکړي